الله پاک زمونږه او د ستاسو او د دې ټول کائنات رب دی. الله پاک موږ او تاسو تربیت کوي. رب کوئی تربیت کوونکی ته الله زموږ او تاسو تربیت کوي. او موږ ته الله ډېر عظیم الشان کتاب قرآن را نازل کړی دی چې دا کتاب د قرآن د دې الله پاک موږ او تاسو ته حکم کړی دی چې په دې باندې تاسو عمل کوئ. هذا کتاب انزلناه مبارک، دا یو کتاب دی ډېر مبارک کتاب دی. فاتبعوه، او د دې تاسو اتباع وکړئ. نو دا قرآن الله پاک موږ او تاسو ته یو دستور العمل د زندګۍ تیرولو یو کتاب راکړی دی چې موږ او تاسو په دا کتاب دا به موږ او تاسو عزت کوو، په دې به موږ او تاسو عمل کوو. دا د دې احکامات به موږ او تاسو خپل زندګۍ کې راوړو. الله پاک قرآن کې فرمایي هذا کتاب انزلناه مبارک، دا کتاب ډېر مبارک کتاب دی. الله وی ما نازل کړی دی مبارک، د برکت والا کتاب دی. فتبعوه، د دې اتباع وکړئ. اوس د دې قرآن د هغې معنا زده کول، د دې تلاوت کول، په دې باندې عمل کول، دا زموږ ستاسو ذمهواري ده چې موږ او تاسو دا قرآن به زده کوو، د دې تلاوت به کوو، په دې باندې موږ او تاسو عمل کوو. دا کتاب وی څوک چې د قرآن تلاوت کوي، څوک چې قرآن شریف تلاوت کوي، د هغې لوستل په ناظره باندې کوي، نو دا کتاب چې د هغې تلاوت کوي او دا لولي، په یو روایت کې راځي وی کوم انسان چې د ورځې 200 آیاتونه د دې تلاوت کوي، 200 آیاتونه د دې تلاوت کې او دا لولي، نو دا انسان خو الله بخښلی دی، دا الله مغفرت کړی دی. خو وی چې کله دې په مقبره کې دفن شي، ګیر چاپېره د ده نه کم اووه قبرونه دي، وی الله به د هغې مغفرت کوي. د دې ویونکي درجې دا خو ډېرې زیاتې دي، خو چې کم ورسره خوا کې نور مړي دي، د اووه مړو الله پاک مغفرت کوي. نو دا یو ډېر عظیم الشان کتاب الله موږ راکړی دی. قرآن مجید کې الله پاک فرمایي چې هذا کتاب انزلناه مبارک، دا ډېر زیات مبارک او د عظمت نه ډک کتاب دی. څوک چې د دې تلاوت کوي، د دې انسان داسې درجې دي لکه گویا چې دی الله سره خبرې کوي. یو سړی مونځ کوي، مونځ کې ولاړ دی، نو دی الله سره خبرې، او چې دی تلاوت کې نو الله د سره خبرې کوي. نو تلاوت په دې باندې 5 شیزونه ته کتلو کې چې 5 شیزونه داسې دي چې ته هغې ته صرف ګورې، تعالی په الله اجر او ثواب درکوي. په هغې کې یو قرآن مجید دی، قرآن راواغشته او د هغې تلاوت کې او ته ورته ګورې، تعالی په دې الله اجر او ثواب درکوي. د مور پلار مخ ته کتل دا عبادت دی، خانه کعبې ته کتل دا عبادت دی، د زمزم اوبو ته کتل دا عبادت دی. قرآن مجید دې ته کتل دا عبادت دی. د دې وجې نه دا قرآن الله پاک موږ او تاسو ته نازل کړی دی، د دې احکامات یې موږ او تاسو باندې نازل کړی دی. د دې احکامات پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اشراف امتی حملة
واصحاب الليل. زما په امت کې د ټولو نه مشرف کسان، د ټولو نه عزتمن خلک دا قرآن لستون کې خلک دي. قرآن لستون کې خلک دي ته پیغمبر علیه السلام شرافت والا خلک، عزت والا خلک ویلي. اشراف امتي حملة القرآن واصحاب الليل، او دویم چې دي هغه د شپې تهجد کوونکي خلک. دوه کسان پیغمبر علیه السلام دي ته عزتمن خلک وی، دي ته مشرف خلک ویلي. نبی علیه السلام دا ونه ویلي چې زما د امت لوی خلک دا تاجران دي، دا مالداران دي، دا وزیران او دا باچاهان. نه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي اشراف امتی مشرف خلق، عزتمن خلق زما د امت حملة القرآن، انا قرآن حاملین دي چې قرآن هغه وی، دا هغه تلاوت کوي، دا هغه معنی زده کوي، هغه باندې عمل کوي. او دویم واصحاب الليل چې د شپې راپاسي او تهجد کوي، الله ته سوال منت دعاګانې زاری الله ته کوي. دا خلک د دې امت ډېر مشرف خلک. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخر. د دې کتاب په برکت سره د دې قرآن عزت کولو والا خلک، په دې باندې عمل کولو والا خلک، دا کم خلک. نو نبی علیہ السلام فرمایل چې د دې کتاب په ذریعہ به ډېر خلک الله پاک اوچت کی، درجې به ولول، مرتبې به ولول کی، ويذهب به آخرین، او ډېر خلک الله د دې قرآن په ذریعہ باندې ښکته ذلیل او رسوا کی. چې قرآن دې ویلي دی د هغې تلاوت کې د هغې برکات به تعالی راځي، خیر او برکت دا به تا سره. او که دا قرآن یې زده کړو او بیا دې پرېښودو او دې نه ویلي، دا ځان له وحیدونه دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوه څیزونه دا به د قیامت پر ورځ دا د عرش ته لاندې دي. دوه څیزونه، او د الله په دربار کې به جګړه کوي. یو په هغې کې قرآن مجید دی، قرآن شریف چې هغه د الله په دربار کې جګړه کوي. خدایا زه ستا کلام یم، تا چاله لېږلی و، هغې زما تلاوت نه کوو، په ما باندې عمل نه کوو، نو جګړه به کوي. او چا چې قرآن زده کړی دی، قرآن یې معنی باندې زده کړی دی، یې په نظره باندې زده کړی دی، او دې دا قرآن تلاوت کوي. چا قرآن تلاوت کوي نو بیا به دا قرآن د قیامت په ورځ د ده په باره کې جګړه کوي، د ده په حق کې به جګړه کوي.